د کے پی کې نوې وزیر اعلی عمران خان سره ملاقات د پاره اډیاله جیل ته تلو چې هغه ته د ملاقات اجازه نه د ملو شوی پاغي هم ډیټیل سره خبره کو خو بل کله چې د کے پی کې نوې وزیر اعلی سہیل افریدی د کے پی کې وزیر اعلی منتخب شو نو شهباز شریف ورته کال هم کړو د مبارکۍ چې د کے پی کې وزیر اعلی شهباز شریف نه ډیماند کو چې هغه ورته هم یو عجیب جواب ورکړی چې ته د ملک وزیر اعظم یو بیا هم تاسو اختیارات نشته نو په دې ټاپک باندې هم ډیټیل سره خبره کو بل سہیل افریدی اقرار الحسن ته قرار جواب هم ورکړی ځکه اقرار الحسن د سہیل افریدی په یو تصویر باندې کمنټس پاس کړو یو تصویر شیر کړو د سہیل افریدی چې پاغه تنقید کړو نو په هغه تنقید باندې ولا سہیل افریدی یو قرار جواب ورکړی دی دا درې وړ غټ اپډیټ سره په دې ویډیو کې شیر کوم ویډیو خپل هم مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ د کے پی کې نوې وزیر اعلی سہیل افریدی هغه ویلو چې کله زه وزیر اعلی منتخب شمه نو زه به عمران خان سره ملاقات ته زمو زما چې څه مطلب پلانینګ ویزه به هغه سره په مشوره باندې هغه پلانینګ جوړوم نو سہیل افریدی بیا نن تلو اډیاله جیل ته عمران خان سره ملاقات د پاره چې هغه د ملاقات اجازه ملو شوی نو اډیاله جیل ته غلاړو د خپل کارکونانو سره چون کې ډیر ګڼ شمیر کې وسره کارکونانو هغه کارکونانو سره اډیاله جیل ته لاړو خو الته ورته ملاقات اجازه ملو نشو ولته ټایم هم تیر کو چون کې راتلو نه مخ کې پېښور های کورټ ناغه ضمانت هم واغشتلو چې چرته زما گرفتاریو نشي د پنجاب پولیس مې چرته پس کیس کې روند نشي نو هغه ځان سره یو ضمانت د پېښور های کورټ نه هم ضمانتي پل ډاکومنټیشن تیار کو 18 نومبر پورې داغه په یو کیس کې گرفتاری نشي کېدی د سہیل افریدی ګوره دا هم په تاریخ کې پړومبني ځل باندې وشو چې کله د یو صوبي وزیر اعلی بلې صوبې لزینو غزان سره ضمانتي ډاکومنټس هم وړي خاص کله سہیل افریدی ته د ملاقات اجازه ملو نشو نو بیا اغال ته میډیا سره گفتگو کا چې میډیا سره خبرو دوران سہیل افریدی وی چې کله زه د کے پی کې وزیر اعلی منتخب شوم نو شهباز شریف ما ته کال کړو د مبارکباد د پاره نو شهباز شریف ته دغه چې کوم مبارکباد هغه سره ما خبرو کې غنه ما دا ډیماند کو چې زه د کے پی کې وزیر اعلی منتخب شوم خو اوس چې زه عمران خان سره ملاقات کوم نو اټ لیست چې د ما په ملاقاتو باندې تاسو ته بندیزي یا سماله پرابلم جوړ نه کوي نو پاغي وای شهباز شریف ما ته وی چې زه په دې مخکې خبرو کوم نو بیا به تعالی زه دوباره کالو کوم زه به تا بیا په دې کیس باندې ډیټیل سره پوي کوم لکه وای دا زموږ د ملک وزیر اعظم د سره اختیارات نشته دي د اوس مخکې چا سره خبره کوي لکه د نه مخکې بر سوک ناست چې د هغه سره په دې ټاپک باندې ډسکشن کوي نو هغه نه پس په دې مال کلیریفیکیشن را کوي وای دا زموږ د ملک څنګه وزیر اعظم د چې د خپل فیصله نشي کوله خا ملاقات د پاره سہیل افریدی دا هم وی چې ما وفاق ته هم خط لیکلو چې زه ملاقات د ما چې کوم ملاقات چې کې مال ایشوز نه راځي خو دا خط د وفاق د طرف مال هیڅ قسم جواب نه دی ملو شوی بل طرف ته سہیل افریدی باندې اقرار الحسن یو تنقید کړو چې اوس سہیل افریدی اقرار الحسن تکرار جواب ورکو سہیل افریدی د عمران خان یو تصویر شیر کړو چې په هغه کې د پاکستان جنډا هم واپکې د قائد اعظم تصویر هم ولکه اکثر دفترو کې بتا سو کتلی وي د پاکستان جنډا او د قائد اعظم تصویر شاله په بیک گراوند کې په دیوال باندې لګیدلی نو اقرار الحسن د تصویر شیر کړو او کراپ کړو چې کې د پاکستان جنډم نو او د قائد اعظم تصویر هم پکې نخکارې دو او ویلیو چې لکه دا څنګه د پاکستان چې کوم دی دا عمران خان دی چې دوی ورسره د قائد اعظم تصویر نه لګولې نو په دې ولا سہیل افریدی جواب ورکړ سہیل افریدی ولا مکمل تصویر دغه کړی دی چې دا وګوره مکمل تصویر تا کرا کړی خو تاسو د قائد اعظم تصویر صرف د پاکستان په نوټونو باندې ښکاری نور تاسو د قائد اعظم تصویر نه ښکاری اور بل په 14 اگست باندې چې د پاکستان کم حکومت پل پینافلیکس شیر کړی کم تصاویر هغه په مختلف مقاماتو باندې لګولیو نو هغه باندې چې چا تصویرانو هغه تعالی پتره ته په هغه باندې تنقید نه کوي ته زموږ یو خبر رانی سي او ته په تنقیدونه کې نو سہیل افریدی اقرار الحسن ته قرار جواب ورکړی دی نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو د دې حواله سره تاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ